السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو اوریدونکو، د زکات د مصارفو څخه یو مصرف فقیر هم دی. فقیر و هغه شاته ویل کیږي چې د هغه د حاجت اصلیه څخه زیات دومره شان یا جایداد یا پیسې موجوده وي چې هغه د 50 تولې سپینو زرو نصاب ته ورسیږي او هغه قیمت ته ورسیږي، نو دا بیا فقیر نه دی. که چیرې د دې څخه کم ولې هغه ته فقیر ویل کیږي. نو فقیر و هغه چاته ویل کیږي چې د خپل د حاجت اصلیه څخه زیات د ده سره نه دومره شان وي، نه جایداد وي او نه پیسې وي چې هغه و نصاب ته رسیږي، نو دغه شخص فقیر دی. اوس موږ دا وویل چې د ده د حاجت اصلیه څخه به زیات شان هغه و نصاب ته رسیږي یا به نه رسیږي. حاجت اصلیه چیش دی؟ حاجت اصلیه تعریف فقهای کرامو دا کړی دی چې د هغه په وجه سره انسان د هلاکت څخه بچاو سي. هلاکت بیا کله حقیقتا وي کله تقدیرا وي. حقیقتا هلاکت لکه خوراک و څښاک، او تقدیرا هلاکت لکه پور د چا در باندې وي، قرضه د چا در باندې وي. نو هغه سړی چې هغه د خپل خوراک او څښاک او د پور څخه زاید دومره مال نه لري چې هغه و نصاب ته رسیږي، نو دغه سړی فقیر دی و دې ته زکات ورکول جایز دی. نو اوس فقهای کرامو د دې مثالونه ذکر کړي دي چې کوم شان په حاجت اصلیه کې داخل دي، هغه به موږ ذکر کوو. نو فقهای کرامو دغه لاندې نه شان په ضروریات اصلیه او په حاجت اصلیه کې شمارلی دي. اول د اوسېدلو دپاره کور، بیا خوا یې که یو وي که دوه وي، خو چې سړی کې اوسېږي د هغې پالتو نه وي ولاړ. دویم د اغوستلو دپاره کپړې. دریم د استعمال کور کې چې کوم استعمال شان دي، لوښي او دا دي چې کور ته استعمالیږي دغه شان. څلورم د سوارلۍ دپاره موټر و آس و موټرسایکل و دغه شان. پنځم غلامان. شپږم هتیار یعنی مشین و توپنچه و تور و دغه شان چې د انسان په استعمال کې د خپل حفاظت دپاره ایښتي. اووم د خپل اهل و عیال د خوراک دپاره چې کوم شیان پراته وي. اتم د علماو دپاره دینی کتابونه. نم د هغه مزدورانو دپاره چې خپل د مزدورۍ کم آلات دي لکه بیلچه و کولنګ و ټریکټر و دارنګې شیان چې دوی خپله مزدوري په هغه باندې کوي. نو دغه نه شان دا په حاجت اصلیه کې داخل دي. د دغه شانو څخه زاید که چیرې دومره سامان یا جایداد یا پیسې ورسره ولې چې هغه و د 50 تولې سپینو زرو قیمت ته رسېدل، نو بیا فقیر نه دی، او که نه رسېدل بیا فقیر دی. خو دا یوه خبره بله د یاد ساتلو وړ ده چې په کپړو یا په کور یا دغه رنګه د استعمال دپاره چې کومې ګاډیانې دي، د دې تعداد چې دی هغه متعین نه دی، بلکې دا د وخت سره بدلیږي را بدلیږي. مخکې فقهای کرام د 3 کپړو مثال ورکړی و، خو نن سبا هغه کپړې چې دی په کال کې یو وار استعمالوي، دغه رنګه هغه لوښي چې په کور کې په کال کې یو وار استعمالیږي، دغه رنګه هغه موټران چې دی په کال کې استعمالوي، بعضې یو ټیم بعضې بل ټیم، نو دا ټوله په ضرورت کې داخل دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.